د مور د خپو لاندې جنت دی. مور ته هیڅکله د چا لاس نشي ورتللی چې مور قتل کړي. دغه د پېښور اوسېدونکی ګل آباد کلي کاشف خان خپله مور ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. د هغه د یوسف جان سره انټرویو کې همدغه خبرې وکړلې. ویلي دي چې زه ډېر سخت مجبوره شوم او مور مې قتل کړه ځکه چې زما دماغ کار ونه کړو او څه ټیم کې چې ما دا قتل وکړو نو زه ډېره سخت خفه وم. مینهوالو نورې څه خبرې کړې زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې چینل کې نوي وي یا چینل هم نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. تېره شپه پېښور کې ګل آباد اوسېدونکی کاشف خان خپله مور ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه چې هغه اوس پولیسو سره دی او پولیسو سره یوسف جان دغه انټرویو ورسره راغلې وه او ویلي وو په هغه انټرویو کې ویلي وو چې زه ور ډېر سخت خفه یم ما ته نو پکار چې ما خپله مور قتل کړې وي. په یو کتاب کې د مور قتل نشته دی او نه مور سره داسې څه فضول خبرې ده چې ورسره وکړي یا ورسره څه بحث وکړي یا ورسره څه جنګ وکړي او اوس زه ډېره سخت خفه یم ما نه غټه ګناه شوې ده. منم چې دا عدالتونه هر یو شی به ما مارولې او نه د الله تعالی د معاف کېدلو یعنې زه یم. او کاشف خلک په خپله هم ویلي دي وایي چې زه غواړم چې ما ته په دې دنیا باندې سزا میلاو شي او د هغه دنیا خو د الله تعالی غټ ګناهګار یم. مینهوالو کاشف هم په خپله باندې هم ډېره سخت خفه دی خو تاسو څه چې دې کاشف ته دې اوس کومه سزا ورکړل شي حتما نه خپل رایې لاندې په کمنټ کې ولیکئ. زموږ د څه عزتمنه نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د څه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.